وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب دی، باب ما یذکر فی المناولہ، باب دے ذاکر باب دے پا بیان دا آغا خبرو کی چی داغی ذکر ضروری دے پا مناولہ کی، چی مناولہ ستویلے کی. نو دا مناولہ دا د نال ینالو ندے ولا ینالون من عدو النیلہ. نو مناولہ برستازو بری چار حاشیہ بانی لکی ہی علی نوعین احدهما مقرونۃ بالاجازہ، یو آغا دا چی آغا پیوستی دی اجازت دا استاذ سرا، کما ان یرفع الشیخ الکتاب الی الطالب، لکا ورچت کی ور کی شیخ پل کتاب طالب تا، یعنی اصل سماعی پل اصل اوریدل چی بھائی دا کتاب والا ما خپل استاذ نا دا پا خپل اوریدلیو. مثلا یقول هذا سماعی من فلان، دا زمار پلانی شیخ نا اوریدلی دا کتاب در والا. او یا ورتوی چی هازا تصنیفی، دا زما تصنیف دے، دا ما مرتب کڑے دے، دا دروالا. او وَأَجَزْتُ لَكَ رِوَایَتَهُ عَنِّی، سار پارزو اجازت در کوما دا بیانولو دا جانب زمانہ، در زمان جانب بیانوا. وهذا حالة محل السماع عند المالك والزهري، او دا حالت دا محل دا سماع چی ما کمزے اوریدلی دی پنیز دا مالک اور زهری بانی او دا یحییٰ ابن سعید انصاری بانی. یجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا فیها، پا دی مناولہ کی بیا دا دے ویلشی چی حدثنا ما تا زمنگا استاذ بیان کرے ہو، اخبرنا منگتے خبر را کرے ہو. والصحیح انہو منحط عن درجت، دا لغندلان درجہ دا، وعلیہ اکثر الائمہ دا دیم داخ دا مناولی. اول آخر المناولة المجرد عن الاجازہ، درائم آگا دا چی شیخ خپل مکتوبات شاگرد تور کی بأن يناوله اصل سماع، خپل اصل اوریدل شوی کتاب خپل طالب العلم تا اواله کی، ولا یقول له اجزت لك الرواية عني، دا ور سره اونوائی چې زما در ته اجازت کړي زما طرف بیانوا. دا مناوله مجرد دا، او وهذه لا يجوز الرواية بها على الصحيح. درست خبره پدې کې دادا چې دې روایت نشي کولې د خپل استاذ نه. او مراد د بخاری دلته قسم اول لی اغا مناوله دا چې اصل سماع او اصل خپل کتاب استاد شاگرد ته ورکی او ورته ووایي چې زما تا ته اجازت ته زمانه بیانوا. دا مناوله دا دلته د امام بخاری دقه مقصد دا مناوله مجرد نه ده.
او کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. او دویم پدی ترجمه الباب کې دا منګه ذکر کوو چې خطا د اهل علم په علم سره خارونو ته چې اهل علم ولګي او د علم کتاب دا مختلفو خارونو قراو کلو ته اولیږي. دا به هم دلته موږ ذکر کوو. او د دې لپاره دلیل وایي امام بخاري وقال نسخا عثمان المصاحف. امام بخاري دغه وایي بخاري چې انس رضی الله عنه دا خبره کړې ده چې نسخ عثمان المصاحف، خلیفہ وقت عثمان قرآن مجید نه لګل نو په بعث بها الى الافاق هغه اطراف پر اسلامی حکومت ته ولېګل. دا ګوره دا اوږده خبره ده، هغه اوږده خبره ده چې جهادونه د اسلامی حکومت په مختلفو حصو کې جهادونه نو جهاد د محاذونو نه دا خبره خلیفہ ته راورسېده عثمان ته چې خلکو دا مصحفونه د خلکو سره ګډوډ دي او مرګري په خپل منځ کې په قرائتونو کې په جګړه پراته دي. د دې تدارک وکړه، د دې نتایج به خرابوني دي. دا اختلافات ډېر بد دي، دا اختلافات ښه نه دي، دا به ختمول پکاري. نو حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه دی بخاری کې براشي شپږ قاریان کېنول، بلکې و یو زید دی او دا نور ورسره قریشیان دي او ورته ویل چې لیکئ. او د حضرت حفصه بنت عمر او زوجه نبی صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو مور حضرت حفصه سره اصل نسخه پرته وه، هغې پسې جواب ولیکه چې دا موږ له راکړه چې موږ ته نقل کړو، تا ته خپل کتاب واپس کړو. نو هغې ورته ورکړه، د هغې نه اصل کتاب ولیکه او بیا ورته دا قرا کېناستل او ورته عثمان ویلي چې کله ستاسو د مکې والو د قریشو او د اغیارو د نورو خلکو په منځ کې اختلاف راشي نو په لغت د قریشو به لیکئ، ځکه چې قرآن په لغت د قریشو نازل شوی دی. نو کتابونه چې ولیکل څونه اسلامي مملکت ولایتونو صوبې دي ټولو لپاره یو نسخه ولیکله او هغه نسخې هر یو نسخې ورسوله هغه ته اول ته چې کومې نسخې وي هغې ته واپس راوړي او هغه ته عثمان ابن عفان نظر آتش کړې. دا بله خبره ده چې د قرآن دا مصحف چې زوړ شي نو دې سره به څه کوو. نو شافعي صاحب دي د سوځولو مسله ده. د احنافو زموږ دا دغه دی چې نه، دا په هدیره کې به له ښه مزدار قبر وکړئ او په هغه لحد کې بیخي مزدار به کېدی او لکه څنګه چې مړی ږدئ او د پاسه پې ګټې مټې واړوئ او سم قبر پې ساز کوي چې پاسه پې خلک نه ګرځي. لکه امام شافعي دا وجه ویلې ده چې په ځمکه کې څه کار خلک به پې خپې ږدي. نو احناف علما چې خپې پې ولې ږدي په قبرونو مونږ مړي په قبرونو کې نه ښخوو او پاسه پې قبر ساز کوي څوک یې پاسه نه ګرځي. پوهېږئ په دې خبره؟ نو دا هغه نظر تش کړه. نو دا اوس اهل علم قرآن ولیکه او دغه د علم کې قرآن مجیدونه دا اطراف الاسلامي مملکت ته ولېږل. دلیل شکر خا ورأى عبد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا. عبدالله زوی عمر با او یحیی زوی سعید با او مالک امام مالک با دا جایز ګاڼو چې
چې سړی علم ولیکي او د علم کتاب ولیکي او اطرافو ته ولیږي. او واحتج بعض اهل الحجاز په المناولته دلیل پیش کړی دی بعض حجازیانو د مکې او د مدینې خلکو په مناوله کې چې شیخ خپل اصل سما خپل شاګرد ته ورکوي او دا دلیل نیولې دی په حدیث نبی صلی الله علیه وسلم باندې حيث كتب لامیر السریه ځکه چې نبی علیہ السلام یو خط ولیکو امیر د فوج ته یو دستر فوج او داغي امیرو هغې له یو خط ولیکو او خط بند کو وقال او دغه امیر ته ویلي چې لا تقرأه دا خط به دې قوم ته پوج ته نه اورې حتی تبلغ مکان کذا و کذا حتی چې پلانی پلانی ځای ته ورسې نو بیا به خط راوالې او زما خط به دې قوم ته واورې. فلما بلغ ذلك المکان کله چې امیر صاحب دغه مکان ته ورسېد فقرأه علی الناس د پیغمبر خدا خط مبارک را وسپړده او هغه قوم ته واورو او اخبرهم بامر النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر خدا په هغه ماموراتو او حکمونو چې په خط کې وو په هغې خبر کړه. او دا اوس ګوره خط کوم ځای کې ولیکلی شو کوم ځای ته لاړه پلاني پلاني ښاریې ته او هلته به به خط راولې هلته به ولولې. دا بله شو. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره عبد الله بن عباس خبر ورکړو دی عبيد الله ته چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث بکتابه رجلا نبی علیہ السلام اولیګ خپل یو خط په یو خپل خط باندې یو سړی اولیګو و امره ان يتبع الى عظیم بحرین او حکم ورته وکړ چې دا خط به ورکړي هغه لوی سړي د بحرین ته د دې نوم دا د بحرین چې کوم وزیر اعظم دی هغه ته به دا خط ورکړي. فدفعه عظیم البحرین الى کسرا عظیم د بحرین به ولګي دا خط به کسرا ته ورکړي د ایران باچا ته. فلما قرأ کله چې هغه بدماش ته خط د پیغمبر خدا اولستو چا کسرا نو مزقه دا خط ټوټې ټوټې دا خط ټوټې ټوټې فحسبت ان ابن المسیب دا دیوی زما دا ګمان دی چې سعید زوی د مسیب قال دا خبره کړې ده چې دعا علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایرانیانو باندې او په کسرایانو باندې نبی علیہ السلام بددعای وکړه او بددعای دا وا ان یمزق کل ممزق ټوټې ټوټې کړې شي په کامل ټوټې ټوټې کېدلو سره دا کسراګان دی الله ټوټې ټوټې کې څنګه چې زما خط ټوټې ټوټې دا شیروی دی دا یو ښځه کړې وه او د باچا خو ډېرې ښځې د بلې ښځې زامنې کوم چې د پسې زوی دی بځکه یو زوی دی او دا په هغه میره مور باندې مین شو او دونه پې ورګرم و چې د دې پلار د مرګ بندوبست یې وکړو. تاسو ګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بددعایي اثر ده. دی چې کله پوه شي دا زوی ما وجني نو د مکتب چې کوم د هغې
کما کتابخانه و په کم دوایانې ورسه به پکې پراته وو هغې ته کوشو او هلته د زهرو یو بوتل باندې د پاسه ولیکل چې دا دعای نافعه ده دپاره د قوت با دا د قوت با دپاره نافعه او دا زوی چې و دا خو زناکار و په دې شیانو ډېر زیات مین و بس هغه زوی ولګېد د پلار یې په چړو باندې و او دا خېټه یې ولې سیرې کړه څنګه چې د پیغمبر خو هغه خط شلولی که نه داسې وشلو په چاړه باندې او مردار یې کړ زوی بیا ځایونه مینه کتل بیا چې مکتب ته کوشوی دی ګوري اوس دویانو دا کې په یو بوتل باندې لیکلي چې دا دعا د قوت با دپاره ډېره نافعه ده یو ورمنډی کړو کوزې کړو سر یې ترې لرې کړو وایړو په ځان نو هغه هلته مردار شو چې مردار شو نو بیا سړی پاتې نه شه کسراګانو کې نو ښځه یې مشره کړه د کسرا لور د هغه په ځای کېناسته پیغمبر خدا سلم چې خبر شو نو هغه ویل لن یفلح قوم ولوا امورهم الی امرأة چرته به یو قوم د کامیابۍ آثار ونمومي څو پورې چې دوی خپل اختیارات ښځو ته حواله کوي نن زمونږ د پاکستان هم ښځو ته حواله دی ځکه دا څونه چې دا اسلام آباد کې واکداران دي چا د لاسه کار کېږي دې ښځې لوپرې شوي دي هغه دا خاوندان هم ځان سره لوپران کړي دي او دا پاکستانیان خو دغه ورځ نه خدای خوار کړي دي چې دوی د دې ملک د وزیر اعظمۍ هغه دغه راواخیست او ښځې ته یې په غاړه کې واچو دا حدیث موږ په هغه وخت کې هم ویلی چې پیغمبر خوا ویلي چې دا قوم به چېرته کامیابي ونموي نو دا هغه بددعایي چې ورته وکړه نو الله تعالی داسې تس نس کړه او آخري خاتمه هغه د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې وشو چې هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه راوغوښته او په سمندر ورته راپورې وته اسونه په سمندر راواچولو ایسته راپورې وته او فتح یې کیسې یې ولا ختمه کړه نو دا هغې ته اشاره شوه حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا واراد ان يكتب نبی علیہ السلام خط ولیکلو خطونه به لیکل اراده وکړه چې خط ولیکما نو فقیل له چا ورته ویل چې صاحب ته خطونه لیکي خدا رومیان او عجمیان چې دي لا یقرؤون کتابا الا مختوما دا داسې کتاب او خط د چا نه رالی او نی لولي چې په کم باندې مهر نه لګېدلی نو پتخذ خاتما من فضة نبی علیہ السلام ساز کړه ځان له ګوتۍ د سپینو او نقشه محمد رسول الله د هغې په غمي باندې چې کوم نقش لګېدلی و هغه محمد رسول الله درې لکیرې وي یو محمد و بل رسول بل الله او انس وایي کأني انظر الى بیاضه فی یده گویا لکه زه چې اوس هم ګورم هغه سپینوالي ته د هغه ګوتۍ په لاس ته پیغمبر ما ته اوس هم داسې پړکېږي خیال کې مې راځي چې د پیغمبر خاص هم واچوله نو دا ګوته مبارکه یې په دې ګوته کې داسې پړکېدله وقلت لقتادة ما قتادة ته وویلي من قال نقشه محمد رسول الله ته چې دا بیان کې دا ته چا ویلي دي چې د رسول الله د ګوتې غمي باندې چې کوم مهر لګېدلی و نو هغه محمد رسول الله قال انس امام قتاده ورته ویل ما ته انس ویلي چا راته ویلي دي خصوصي شاګرد یې راته ویلي دي چې 10 کاله خدمت کړی هغه راته ویلي دي
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى پرجة في الحلقة فجلس فيها. امام بخاری باب دی دا درسونه بکیږي کنه، درسونو کې بس تاسو مجالس قائمیږي. نو وی باب من باب دې ثابت په بیان دا چا کې قاعده چې هغه کینی کمزې کینی حيث ينتهي به المجلس، د مجلس په آخر کې چې دې راشي او زموږ مجلس کې آخري اوس قاری صاحب ناست دی دا نو داغه شاته کیږي. ينتهي به المجلس دا معنا ده. ومن رأى پرجة او داغه چا بیانوم کو چې هغه ویني په دې حلقه کې خالی ځای، د حلقه کې خالی ځای دی یو کس ته ناست دی نو په جلسه فيها پای کې کینی. ا دې دواړو بیان کو او یو دریم سړی به راځي د هغې بیان هم په حدیث کې راشي چې هغه د رحمت نه محرومه شوی دی چې دغسې تلی دی. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره چې ان ابي واقد الليثي چې یقینا ابو واقد الليثي ویلي هغه خبر ورکړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بینما هو جالس في المسجد، نبی علیہ السلام په جماعت کې ناست دی، والناس معه خلق ورسره دي، مجلس لګېدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به ناستو نو قرآن به خلکو ته وایي او حدیث به ورته ویل. نبی علیہ السلام مجلس کې به نورې خبرې نه وي. اذ اقبل ثلاثه نفر، ګوري یو درې کسان جماعت د دریو کسانو را مخامخ راغی را روان دي. فاقبل اثنان الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا دوه نبی علیه الصلاۃ والسلام او دغه مجلس طرف ته رالل. وذهب واحد، یو ایسته کور ته لاړ. قال وای راوی په وقفا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا کم دوه چې رالل نو ودرېدل په مجلس ته رسول الله باندې. د مجلس ته راورسېدل اوس ځای ډک دی نو دواړه شاته ودرېدل. فاما احدهما فرأى پرجة في الحلقه، د یو ملګري په دې حلقه کې ځان له د ناستې ځای ولیده، ورغی پکې کېناسته، فجلس فيها پای کې کېناسته. واما الاخر هر چې هغه بل دی ملګری دی فجلس خلفه، هغه ځای نه و په حلقه کې نو شاته کېناست، څنګه چې تاسو ته مو ویلي او دا هغه ترجمه الباب هم دی. واما الثالث هر چې درېیمو اپوخنټ کور ته چې لاړه فادبر ذاهبا، پس شا یې کړه او لاړ، پروا یې مو نه کړه. فلما فرغ رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې نبی اکرم فارغ شو د خپل درس نه نو قال وی فرمایل الا اخبرکم عن نفر الثلاثه، تاسو سره دریو کسان د جماعت نه خبر نه درکومه. اما احدهم ارچ پکې یو دی نو فآوا الی الله، اگر زه اونیو الله تا یعنی مجلس تراغه نو فآواه الله الا ولزه ورک. واما الاخر بل چې دا مرګره و نو پستحیا د حیا وکړه چې سره خلکو په وګو باندې باوړم نو شاته کېناست. پستحیا الله منه، نو الله تعالی هم په د باندې رحمتونه نازل کړه او رحمت یې پې وکړه، په شاته کېناست. واما الاخر هر چې هغه پوخنیټو چې کور ته تللی دی فاعرض، هغه مخ واړو د مجلس ته پیغمبر نه، فاعرض الله عنه، الله هم ترې نه مخ واړو، یعنې الله پرې غصه شو. معنا ده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ او عام سامعي. امام بخاری باب دی په دې قول او په تشریح د دې قول د پیغمبر اسلام کې چې پیغمبر خدا په یو موقع کې او فرمایل چې رب مبلغ، ډیر کرتبا یو بندا چې هغه ته زما خبره ورسولی شي، او عاب ډیر یادون کې ساز شي دیلا
من سامعی د هغه سړي نه چې ما نه په مجلس کې اورېدلي. یو سړی زما مجلس کې ناست دی، ما نه خبره واورېده، دا خبره بل یو سړي ته ورسوله، نو بسا اوقات هغه بل سړي ته چې ورسوي ابر دې خبرې ډېر محافظ، ډېر یادونکي او ډېر عمل کوونکي ثابت شي په نسبت سره هغه سړي ته چې ما نه برای راست اورېدلي دي. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دا عبد الرحمن د خپل پلار د خپل زوی چې دی زوی د ابي بکر دی د خپل پلار په حواله خبره کوي. دا پلار یې ولګېد ذکر النبي صلی الله علیه وسلم، دا پلار د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کوي چې قعد علی بعیره وامسک انسان بخطامه او بزمامه. دا خبره ذکر کوي چې نبی علیه السلام کېناست په خپله اوښه باندې او یو انسان ولګېد او د نبی علیه السلام د اوښې هغه موهاري ونیو. قیل هو بلال، ناکت لیکلی دي. او بزمامه شک دراوی دی چې آیا خطام یې ونیو په هغه پړی او زمامه که نه هغه واګه چې ورته وایي. خبره یې وده نبی علیه السلام په دې اوښه سور دی او د اوښې موهار یو انسان نیولی دی. نبی علیه السلام تپوس کوي قال ای یوم هذا، دا کومه ورځ ده را موږ چې نن ویو. صحابه وی په سکت نه موږ ټول چپ شو، حتی ظننا حتی زموږ دا ګمان راغی چې انه سیسمیه سوا اسمه. موږ ته خو معلومه وه خو موږ ویل کېدی شي نبی علیه السلام ول بل نوم دي. قال الیس یوم النحر، موږ غلی شو. نو پیغمبر خان ته ولې غلی کېږئ؟ وایي دا د اختر ورځ نه ده، لوی اختر دا د حج په موقع کې پیغمبر دا خبرې کړي. قلنا بلا، موږ ویل ولې نه جي. بیا نبی علیه السلام وایي په ایو شهر هذا، دا کم ښار دی، دا کومه میاشت ده، ښار نه دا کومه میاشت ده. فسکتنا، موږ بیا چپ شو. حتی ظننا نه، حتی چې موږ ګمان وکړو چې انه سیسمیه بغیر اسمه، کېدی شي نبی علیه السلام نوم دي ته په بل نوم باندې. موږ غلي شو. قال الیس بذی الحجه، ولې دا د ذوالحجې میاشت نه ده؟ قلنا بلا، ولې نه؟ قال فإن دماءکم، نبی علیه السلام وفرمایل یقینا ستاسو ویني و اموالکم، ستاسو مالونه، و اعراضکم او ستاسو عزتونه، بینکم په منځ ستاسو کې حرام، دا حرام دي. د یو بل وینې تویول په تاسو له حرام، د یو بل مال بې اجازته خوراک حرام، د یو بل عزتونه خرابول په تاسو کې یو بل باندې دا حرام دي. داسې حرام دي که حرمت یومکم هذا، په شان د حرمت د ورځې د دې چې ستاسو دا ده. فی شهرکم هذا، په میاشت تاسو کې چې دا ده. فی بلدکم هذا، په ښاري استازو کې چې دا ده. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل لیبلغ الشاهد الغائبه، ادرسئ زما دا خبرې هغه حاضر انسان زما مجلس ته، الغائبه هغه انسان ته چې زما د مجلس نه غایب دی. فإن الشاهد، ځکه حاضر چې دی، عسى ان یبلغ من هو اوعى له منه، ځکه شاهد حاضر زما مجلس ته قریب ده چې دی ورسوي من هغه سړي ته هو چې هغه سړی اوعى له ډېر به یادونکې زما دې خبرې له منه د دې حاضر نه. بس که کومه کوی مې بس پې پرې ځواني ښه